او په زنانو کې چې اول ور ایمان راوړی هغه خدیجة الکبرى رضی الله عنها راوړی. په دې وخت کې له محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره حضرت علی رضی الله عنه ملګری دی. د حضرت علی عمر په دې وخت کې 10 کاله دی چې محمد رسول الله په رسالت باندې منور سو. حضرت علی له محمد رسول الله سره ولې وخت تیری؟ د دې وجه دا وله چې وخت په مکه مکرمه کې وچکالي رااله. محمد رسول الله په هغه وخت کې هم غمخوار و هر چاته بې پام و، صله رحمي په ده کې پرته وله. رالی و خپل اکا ته رالی حضرت عباس رضی الله عنه ته فرمایي چې ای عباسه راځه ورسو ابو طالب ته. د ابو طالب اولاده زیاته ده او وچکالي ده پر ده باندې، دی دا د خپلو اولادو پالنه به نسي کولی. ورته وبوایو چې یو څو زمن و ما ته راکه زه به در ساتم، ته به هم ورته ووایې زه به هم ورته ووایم. حضرت عباس چې د اکا دی هغه دا خبر ورسره خوښه کړله. محمد رسول الله چې د عباس او د ابو طالب وراره دی، عباس او محمد رسول الله ملګري سورالو ابو طالب ته وایي چې ابو طالبه تا ته خو الله تعالی اولادونه زیات تر کړي، ته په خپلو اولادو کې یو له موږ سره یو اولاد و مشتراکه یا دوه مشتراکه. اوس خو وچکالي ده، ستا به هم په وس باندې نه یي پوره، ستا حالات هم کمزوري دي، موږ به د هغو تربیه کوو. نو ابو طالب په دې وخت کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خپل زوی چې علي رضی الله عنه دی هغه یې ورکو چې د دغه تربیه ته کوه. نو حضرت علي چې د محمد رسول الله د تربیې را لاندې دی، هغه په داسې وخت کې چې د حضرت علي عمر 10 کاله دی. په دې وخت کې الله تعالی محمد رسول الله ته د رسالت مقام ورکو.